نو خو سبا په دې ملک کې داسې څه خال دا کم خال چې دی دا پاتې شي نو څه به کېږي په افغانستان راشي یو بل ملک راشي او زمونږ د مدنیت بیا هغوی استعمالوي دا به نه وایې هر طرف نه اغیار دي زمونږ په ملک باندې دا کم چې په ملک دننه دشمنان لګیا دي او سکیورټي فورسز او پاک پوځ چې کوم دی کمزوري کولو کوشش کوي نو په دې تاریخ پروت دی خلکو چې کوم دی نو داسې دي چې 40 کاله حکومت کړی 30 کاله هم کړی دی او د خلافت نه به راواخلو بیا به د مغولو دور راولو بیا په څنګه طریقه چې کوم دی هغه ملکونه خالي شوي دي نو دا چې کوم دی نو یو وړاخ ته کتل دي نو دلته کې موږ سره خزانې پرتې دي نو په کار چې دا خزانې په استعمال کې راشي دې سره به ګوره زمونږ دې صوبې روزګار چې کوم دی هغه خلک ورسره وابسته دي دلته پنجابي نه راځي چې به چولې خرڅوي अब ځان له هوټل کولو کی अब ځان له مارکیټ کولو کی هغه به ریړه لګولې وي अब دکان لګولې وي صرف او صرف د پښتون بچي په دغه غرونو کې چې کم دنو ځان له مارکیټ هم کولاوي دکان بم لګي ریړه بم لګي هوټل بم لګي او دغه خلک برازي مزدور او لیبر به پکې وي او هغه چې کم دنو دغه پښتنو نه خوراک کوي ټرک بم پکې راغوي ټریکټر بم پکې راغوي ټرالی بم پکې راغوي ډاټسن بم پکې راغ چلیږي نو دې سره پټرول پمپ خلکو باسي سي ان جي پمپونه به دې ته وباسي دې ته به هوټلې وي دې ته مارکیټونه وي دا دومره لوی پراجیکټ چې کوم دی نو پاکستان ته روان دی او کرومایډ لوی غرونه دي اوس په تاسو وایي چېرې دا به څوک کوي په دې به بولې لګي د دې به ټیکې ورکړل کېږي او د منرل له دغه مالکان معلوم دي دوی به صرف څوکیداري کوي خلکو ته به دغه روزګارونه چې کوم دی نو میلاویږي دې ته ګوره او کله چې داسې غرونه وي لکه نن د مومندو د سړکونو خالواله نن د باجوړ د سړکونو خال والا نن د خیبر او د جمرود والا نن د وزیرستان والا دې ته الریډي ماحول جوړي دا ټرکونو دا گاډي چې چیزونو دې ته سړکونه هم جوړيږي او یو پرم نه ماحول به ورکړي کیږي او دا د دې ټیکو ورکول لپاره اوس په اسلام آباد کې کانفرنس روانې دي نو دې کې بالکل نقصان نشته دی او دا کم خلک خبرې کوي نو دا صرف د خپل مفادات لپاره کوي هغه کم مفادات دی هم د تمخ کې وایم خو دې کې صرف او صرف پیدا ده تاوان پکې نشته نو او کم خلک چې دا لګیا دي کنه نو صرف خپل ځان لپاره حصہ غواړي څنګه چې ما تاسو ته مخکې وي چې راپا به سواز بو کیو تاسو ته دا کو ګنځه به تاسو ته یو لړ مثال درکم د سوات نه دی وخت کې زمرود چې کوم نه بانکاک ته ځي د سوات نه زمرود بانکاک ته ځي د بانکاک نه هغه زمرود انډیا ته راځي انډیا کې هغه زمرود سپاکیږي د انډیا په نوم کېږي د سوات دغه خلکو دغه زمرود د ټیپرو په نرخ باندې خرڅ کړي دي د ټیپرو په نرخ باندې چې دا په قیمتي نرخ خرڅ نو خنه ده همدغه سړی به خرڅي او په قیمتي نرخ په خرڅيږي ژوندۍ مثال ته په سوات کې د زمرودو قانون دي او هغه د زمرودو قانون بانکاک ته ځي بانکاک نه انډیا ته راځي په انډیا کې سپاکیږي نوم په د انډیا کېږي او دوی چې کوم دی د ټیپرو په نرخ باندې خرڅ کړي دي یا دلته د ګوپی نرخ په والو یا د ټینډو نرخ په والو نو ګوره دې هر څه ته خبره ده چې هلته کې په هغوی چې کوم دی نو مزې کوي او هغوی یې خرڅوي او هغوی چې کوم دی نو هر څه کوي او دلته کې زمونږ خلک لګیا دي او ځان له پکې د سو دپاره په خپلو کې لګیا دي لکه مونږ به وایو الیامین ګنډاپور بیل پیش کړ 2025 منرل عاطف خان ورته راپاڅېده الیامین ګنډاپور دا زبردسته فیصله ده بل اسمبلی کې به باس روان دی پاس پم شي پاس کېدو لپاره به عمران خان هم اجازت ورکوي خو دلته کې عاطف خان اسد قیصر جنید اکبر او دا ټول چې کوم دا په خپلو کې روان دي او باقاعده چې کوم د دوی واتس اپ ګروپ ته باغی کې په یو بل سره جنگ کړی دی چې تاسو کې نو دا د دوی مفادات پکې نشته دي صرف د خپل مفادات لپاره